دید چې رب ذوالجلال فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله جل جلاله د دې صحابه کرامو ناراضي دي او دغه صحابه کرام د الله پاک جل مجده ناراضي دي. بلدار چې دا غوي د رضامندۍ د اعلان سره سره هغوی ته د جنت بشارت او زیر هم راغلی. اوس هغه هستی چې په دنیا کې ورته د رب ذوالجلال د رضا سرټیفیکیټ هم ملاو او په دنیا کې ورته د جنت زیر او بشارت هم راغلی. هغه هستی چې کومنګ د هغوی هغه شان ته وګورو نو د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه هغه یو کس چې هغه په محبوب صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی، د ایمان په دایره کې د نبی علیہ السلام د چهره انور دیدار کړی دی او صرف یو 15 منټ ور سره په صحبت کې ناس دی او بیا دی وفات شوی. نه منځ ته سم شوی دی، نه روجې ته سم شوی دی، نه حج ته سم شوی دی، نه زکات ورکولو ته سم شوی دی، نه جهاد کولو ته سم شوی دی. یعنی ایمان په نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړ، د ایمان په دایره کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چهره انور د جمال دیدار وکړ، یو 15 منټه صحبت ورته نصیب شو، بیا اسرائیل علیہ السلام راغی روح ته واغست. دته نیکو اعمالو کولو مکمل او نشوا، لیکن زمونږ د اهل سنت و جماعت دا عقیده ده چې دغه 15 منټو د صحبت حاصلون کې صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د داسې یو شان او مقام دی چې د تمام جهان تابعین او تبع تابعین او اولیاء کرام او پاغي کې چې څومره اقسام د اولیاء کاغه غوثان دی او که قطبان دی که اوتاد دی او که ابدال دی که نقبا دی او که نجبا دی او که رجبی حضرات دی او که رجال الغیب دی او یا نور عام مومنان مسلمانان دی او یا بل طرف تا محدثین دی، مفسرین دی، فقها دی، صوفیاء دی، ابرار او صالحین دی، خدا ټول چې راجمع کی نو دوی چې دی د دغه صحابي د قدم خور تم نه رسی. اوس شان ته چې وګوري نو رب ذوالجلال ورله څومره لوی شان ورکړی دی چې یو طرف ته د الله د رضامندۍ سرټیفیکیټ ورته ملاو، بل طرف ته د جنت زیر او بشارت ورته په دنیا کې راغلی، بل طرف ته دا شان دی چې د محبوب علیہ السلام په خاطر او توفیل داغی د 15 منټو صحبت ته د تمام جهان د خلکو د تمام عمر تقوا او پرهیزګاری نه رسیږي. اوس داسې هستی د پاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د مغفرت دعا غواړي او خپل صحابه کرامو ته فرمایي چې تاسو ورله د مغفرت دعا غواړئ. د دې غرض او مطلب به صرف هم داوي چې یاره دا هستی خو ډېره لویه هستی ده، خو چې مونږ ورله دا دعا غواړو دا په دې غرض غواړو چې د هغه درجه او مرتبه ور باندې اوچته شي. زه به د هغې دپاره تاسو دلیل پیش چې کله
آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چې په تعداد کې 3,000 کسان او د مدینې طیبې نه د معتاد جهاد او غزا د پاره لیږل، او دلته ورته فرمایل چې په میدان د موتا کې بس تاسو سپه سالار او مشر چې وي نو هغه به زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ، او که زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ شهید شو نو بیا با زما د تر زوی جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ ستاسو سپه سالار وي، او که جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ ورور د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دیم شهید شو نو بیا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ستاسو سپه سالار وي، او که عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شهید شو نو بیا تاسو په خپل مشوره باندې ځان له یو سپه سالار مقرر، او بیا د هغې نه پس چې دی صحابه کرامو ته رخصت ورکو فی امان الله ورته وفرمایل صحابه کرام چې کله د موتا د جهاد د پاره روان شونو یو بل ته په لاره وي چې د محبوب علیه السلام د خلی مبارک نه گفت وته دی دا به خامخا سر ته رسیږي، یعنې دا 3 سپه سالاران خو به شهیدان کېږي، ځکه چې د حضور علیه الصلاة والسلام د خلی مبارک نه د دوی په باره کې گفت د شهادت وت، او الله د محبوب علیه الصلاة والسلام د خلی مبارکی په باره کې فرمایي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زما محبوب د ځان نه خبرې نه کوي، دی چې دا سم بیانې دته زما د طرف نه وحی کولی شي، لہذا د دغه خلی مبارک نه ټول عمر کې چرته نه غلطه خبره وته ده او نه دروغ خبره وته ده. کله چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د موتا میدان ته لاړ، دلته په مدینه طیبه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم آغا صحابه کرام چې هغوی جهاد له نو تلي هغه مسجد کې راجمع او په خپله باندې په منبر باندې جلوه افروز. اوس د محبوب کمال ته وګورئ، د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په چار دیواری کې دننه د منبر شریف د پاسه جلوه افروز، او صحابه کرامو ته د موتا د میدان حالات بیانای. هغه د زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ میدان ته روان شو، هغه د نشان لاس کې ونیو سپه سالار شو، هغه د جنگ شروع، هغه د ډیر کفار د تیغه تیر، هغه د پخپله باندې ولګېدو را پریوتو شهید شو. انا لله و انا الیہ راجعون. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم هغه مبارک د منبر نخکته تشریف راوړي، صحابه کرام ته فرمایي صفونه جوړ په مصلا باندې جلوه افروز شو. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال استغفروا له. نبی کریم علیہ السلام مبارک سره د صحابه کرامو په د باندې د جنازي منځ د مدینه منورې نه وک ودعا له د پاره د مغفرت دعا غوښتا، وقال استغفروا له. استغفروا صيغه د امر د جمع،
ورته فرمایي صحابه کرامو ته تاسې هم ورله د مغفرت دعا په جمع باندې وغواړئ. اوس زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ خو داسې معمولی هستی نه ده، دا د چا نه پټه هستی نه ده، دا خو هغه هستی ده چې کله پلار او تره ته پته ولګېده چې زمونږ ورک شوی زوی ورک شوی وراره په مکه معظمه کې دی او د حضور علیه الصلاة والسلام سره دی. نو چې کله هغوی راله او حضور علیه الصلاة والسلام سره ملو شو، نو پلار یو ترې دا مطالبه وکړه چې زمونږ زوی وراره تا سره دی، اوس چې څومره پیسې غواړي هغه درله مونږ درکوو، خو زمونږ دا زوی وراره مونږ ته واپس راکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې د زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ پلار ته او تره ته وفرمایل چې زه تاسو ته زید درکوم، خو لیکن په یو شرط باندې. هغه شرط دا دی که چېرې زید رضی الله تعالی عنہ تاسو سره په خپله خوښه باندې تلو نو زه نه منع کوم، باقاعده در سره لاړ شي. زه د هغه په عوض کې تاسو نه پیسې هم نه غواړم، تاسو نه عوض هم نه غواړم، زه هغه مفت تاسو ته درکوم او خفه کېږم هم نه د تاسو نه او نه د زید رضی الله عنه. خو که چرې زید رضی الله تعالی عنہ په خپله خوښه ما سره ایسارېده نو بیا به تاسو نه بوځئ. نو هغوی په دې خبره راضي شو، د هغوی دا خیال و چې زید رضی الله تعالی عنہ خپل پلار او تره وویني نو بلا تأمله به هغه زمونږ سره روانېږي، دا هر څه به په ځای پرېږدي او مونږ سره به ځي. د هغوی دا پوخ یقین، ځکه دا شرط قبول کړ. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته وفرمیل ورشي زید رضی الله تعالی عنہ راولئ. کله چې زید رضی الله تعالی عنہ راغی او د حضور علیه السلام سره په خوا کې ودرېده، نبی کریم علیه السلام خپل د شفقت لاس مبارک ورته په سر مبارک باندې کېښود او ورته وفرمیل چې زید بچیا دا مخامخ دوه کسان چې ولاړ دا پیژنې؟ نو زید رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې او جی پیژنم، دا یو مې پلار دی او بل مې تره دی. وایي خدی ته پته لګېدلې چې ته ما سره دی راغلی دي چې یاره مونږ زید د ځان سره بوزو. اوس دا فیصله په تا باندې منحصره ده، که چېرې ته په خپل طبیعت سره په خپله خوښه باندې دوی سره ځې نو زه تا نه منې کوم او نه ستا په سر باندې څه پیسې او عوض د دوی نه اخلم او نه درنه خفه او ناراضه کېږم. دغه د پلار دی او دغه د تره دی، لاړ شه ورسره. او که په خپله خوښه ما سره ایسارېږي نو زه دې شړم نه، زه ستا په رخصتېدو باندې بیا خوشحاله نه یم، ستا په ایسارېدو خوشحاله یم. اوس دا ستا خوښه ده. نو بس پلار او ترې چې داسې ورته وکاته نو د هغوی خو دا خیال و چې اوس به رامنډې کي او مونږ ته به تر غاړې وځي او راته به وایي چې ځئ چې ځو خپل کلي ته او خپل کور ته. لیکن زید رضی الله تعالی عنہ د هغه سترګې مبارکې د اوښکو نه ډکې شوې او حضور علیه السلام ته خپل مخ راواړو، داسې بری ورته وکاته او ورته وی چې اے د الله خوږ حبیبه
انت منی بمنزلتی ابن و عمن، ته خو زما پلارم یې او زما ترم یې، زه ستا په مقابله کې نه پلار اخلم او نه تره اخلم. ای د الله محبوبه زه پلار او تره سره نه ځم، زه ټول عمر ستاسو غلامي خوښوم. ما د ځان نه مه شړئ، ما د ځان نه مه جدا کوئ. بس د الله محبوبه کومه مینه چې تا راکړې دا راله پلار نشي راکولی، دا راله تره نشي راکول. ما چې کم خوند